اور مونږ تاسو سوچ کو هغه معاشره ته چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زمانہ وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نمخ کې جهالت عام شوو ډاکوان دا به دومره ډیرو چې څوک به محفوظ نه پاتې کېده چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو الله تعالی هغه معاشره چې کې خوف او هراس پیلاو هغه معاشره کې الله تعالی امن راوست هغه معاشره کې اطمینان راغی هغه معاشره کې چین او سکون راغی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج دی شام طرف تلاړ هغه ځین سړی و تختید ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم فوج راتلون کې ده د سینې چرته موږ گرفتار کی زنانه گرفتار شوي هغه زنانو کې یو زنانه ده د حاتم توي لور ده د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ خور ده لا عدی ابن حاتم مسلمان شوی نو هغه زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې د حاتم توي لوري ما حضرت ورته فرمایي بالکل زبتا سره د سخاوت معامله وکم خپل صادر رواغس هغه زنانه لري ورکو صحابه ته د سر په پټ کې چې هغه مشرکه زنانه خپل صادر ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړه صحابه یې وسره کړه ودا زنانه کور ته په امن سره ورسو چې کله هغه زنانه لاړه دکې د حاتم تیز عادی ابن حاتم هغه کور ته راغلو هغه خپل خور نه تپوس کوي چې تا مسلمانان څنګه اومندو هغه ورته جواب کوي چې مال مسلمانانو داسې امن راکو چې دومره امن ما تاسو په کور کې نه دی ملاو شو دا امن او دا سکون دا په سره ملاويږي دا په قران مجید سره ملاويږي دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه خلافت تا یو زنانه دا هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه مبارک کې داسې اشعار وی چې هغه کې د هغه عیب نو یو گورنر اولګي دا زنانه اونې ولا د دل لاس کټ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خبر ورسید ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دغه گورنر راو غوښتو وی ورتا چې کله موږ د دې مال لا کله موږ د دې جان لا امن ورکړل باوجود د دینا چې دا ذمیه کافر زنانه ده مشرک زنانه ده نو کدی زمون سے هج و بیان کړه نو تعالی دا سزا نو ورکول پکا حق چرته مسلمان دا شکار کړو تا ول سزا ورکړي نن دې زماستا سو بیزتیو کی زماستا دې سو خلاف خبرو کی مونږ د یوې سپېړې بځې باندې 500 سپېړې ورکړ داو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین معاشره چې دې معاشره کې دا خوف هراس ختم شو امن راغلو د قران مجید د وجنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانہ دا یو غسانی بادشاہ دی هغه مسلمان شوی دی راغله دی طواف کوي د طواف په دوران کې د یو اعرابي باندې چې خپل لګي دغه په تهبن باندې نو دا غسانی بادشاہ ولګي سپېړې را پر خودلا دغه دیهاتی مخلا هغه دیهاتی راغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وړاندې خپل دا خبر وکړه چې دی بادشاہ مال سپېړې را پر خودلا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غسانی بادشاہ را غواړي وی ورته یا د دې دیهاتینا معافي غواړه او که معافي نه غواړي نو ځان تیار کا دې بتاله سپېړې را پری به تور د قصاص باندې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عمر رضی الله تعالی عنہ توی چې دا سړی به دوباره مرتد شلوي بادشاہ دی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل دین دا مساوات غواړي دی کې برابرۍ ده دی کې دا نه چې دا بادشاہ دی دا غدا دی دا غریب دی دا مالدار دی دا لوی نسب والا دی دا لوی قوم والا دی بلکې د دین اسلام قوانین دا په ټولو باندې یکسا نافذ کیږي دکې چې کله غسانی بادشاہ ته پوت لګی دا هغه د شپې مدینه پرې خو د لاړ مرتد شو دا و د صحابه کرامو زمانہ چې په قران مجید سره هغه زمانہ رنگ شوی و او هغه د قران مجید په فرامین باندې عمل کړو ځکه په هغه کې انقلاب راغی نن زموږ تاسو زنانو کې زموږ تاسو سړو کې د انقلاب نه راځي ولې ځکه مون قران مجید شاته غرزولې دي مونږه قران مجید باندې عمل نه وکړ مصر کې د خلکو ری شروع په اصول باندې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ زو داغه اس نه د یو قبطي اس مخ کې شو چې کله مخ کې شو نو
عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ سره کوړه هغه کوړه رواغستا هغه بل اصل را پرې خو د قبطی هغه اصله هغه رست شو دې کې هغه قبطی ور دې په خپل ځای باندې چې دا دې سو کړو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ زه ولګي سپېډه رواغستا قبطی مخله را پرې خو چې تل سوکه چې زما د اصل مخ کې خپل اس اگر راغه عمر رضی الله تعالی عنہ مخه ته مقدمه پیش کړه عمر رضی الله تعالی عنہ د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ زوی راغخته او وی چې تا ته دا چا حق را کړی چې ته خلق غلامان جوړ کا او به وی هغه قبطتا چې تم سپېړه را پرې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ زوی ته د مساوات د امن قانون دا په قرآن مجید سره راځي کوم تاسو غواړو چې مونږه په دې دنیا کې هم د امن والا ژوندۍ تیرو د سکون والا د اطمینان والا ژوندۍ تیرو او پس د مرګ نه هم مونږ ته د سکون والا د اطمینان والا ژوندۍ ملاوي شي نوراشو په خپلم قرآن مجید زده کړو په خپل بچو باندې قرآن مجید زده کو خپل بچي په مدارسو کې